بسم الله الرحمن الرحیم. د یوې مسئلې وضاحت انتهایی ضروری ده. سبی المونز اکثر کسان صحیح ټیم کې نه کوي، خاص کر ماه مبارک رمضان کې مو سبی المونز بیړې سره کوو، زری کوو، صحیح ټیم کې نه کوو. په کار دی چې ما تاسو سبی المونز درست ټیم کې، صحیح ټیم کې، شرعي ټیم کې وکړو. اکثر ځوانان داسې دي پړشمي پورې خوبونه نه کوي، څوملي نه، او څه پړشمای وکړي سبی اذان وشي نو فورا ورپسې المونز کوي څوملي. حالانکه دا ټیک نه دی، چونکې اذانونه څه اکثر کیږي سحري بندش ول اذانونه دي، پړشمي بندولې ول اذانونه دي، چونکې اکثره لکو کې خلک اذان سره پړشمای بندوي، لذا پړشمي بندولې وجه نه هغوی اذان ورته مخکې کوي. نو دې وجه نه 10-15 منټ بعد کې المنځه ټیم راځي. نو دوره چې انسان صبر وکړي په کار دی 15 منټه نور صبر راوکړي څه المنځه ټیم راشي اخکې تاسو المونز وکړئ. د مو پرچینار کې خاص کر څه کوم اذانونه کیږي د سحري بندش ول اذانونه، لذا لږ صبر وکړئ. چونکې فجر مو سره دوه قسم ته، یو فجر کاذب دی، یو فجر صادق دی. فجر کاذب دغته ای څه مشرق طرف نه یو نور پړاک شروع شي، مطلب صرف مشرق کې وي، غوړېدلې نه وي، دې ټایم کې المونز نه کیږي. یو فجر صادق دی چې کله دغه نور دغه روشنۍ پیلو شي اسمان کې، یعنی سپینوالی کم از کم اسمان کې څرګند شي، هغه ته خپله معلوموی شي، دې ته فجر صادق نه یایي. نو فجر صادق کې په کار د المونز وشي. اول ټایم نماز فجر، نماز صبح اولین ټایم فضیله ټایم انده فجر صادق دی چې کله روشنۍ وغوړېږي، کله پس اسمان کې سپین چادر وغوړېږي، هغه ټایم کې دی. او بیا اخیری ټایم میره سترګه څه روتلی نه دی، میره سترګې طلوع پورې کله میره سترګه رووته قضا شو دنه. کوشش وکړو چې سبی المونز زحمت کوو، تکلیف کوو، صحیح ټایم کې وکړو، اصلي ټایم کې وکړو، تا داسې ما تاسو المونز خراب نشي. پروردګار عالم د ما تاسو ټولو ته توفیق د نیکو اعمالو نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.